یو عام مسله د بعضې خلک دي عجیبه عجیبه مسلو تپوس کوي. یو سړي بل ورځ تپوس وکړو، ډېر کسان تپوس کوي، وایي چې چرګه چې اذان وکړي نو دا حلالول پکار دي که نه؟ چرګ خو اذان کوي، چرګه اذان وکړي کله ناکله ناشنا کار وشي. چې ناشنا کار وشي زمونږ خلک بس ډېر عجیبه توهم پرست خلک، وهمیان خلک، رواجیان خلق، د ذهن او د عقیدې نه کمزوري خلق قسم قسم خبرې جوړې کړي. دا کمقل شیخان او زړی بوډایګانې دا مسلې جوړي. وایي چې چرګه اذان وکړي نو په دې کور باندې څه آفت راځي، زر زر به دا چرګه حلالوي. الکه داسې که چېرته آسان کار وی نو به دې ټولو ملکونو به داسې چرګې پیدا کولې چې اذانونه یې کولې او هغه بل ملکونو ته به ورپرېغوستې چې دا بل ملک به تباه شي. دا خو آسان کار و. داسې چرګې بیا ټریننګ کولې. دنیا کې خو هر قسمه کارونه کېږي، داسې چرګې بیا ټریننګ کولې چې اذانونه یې کولې او بل به یې تباه کولې او دغه کور ته او دغه ملک ته او هغه ښار ته به یې ورشړلې. مسلمان به توهم پرست نه وي. په وړو وړو خبرو باندې به د عقیده او د دماغ او د ایمان دا کمزوري کیږي نه او شکی کیږي بنا. نو دا فوراً علالول پکار دي او دې کې دا نحوست دی. وي تاسو خپل سوچو کې عزتمندو بانګ ویل دا د نحوست خبره ده که رحمت خبره ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چرګ چې بانګ کوي وی چرګ تکنزلی مکوي. حدیث پاک کې راځي د ابو داود شریف حدیث دی، وی چرګ ته کنځلې مه کوئ ځکه وی چرګ چې کم دی دا مونځ له خلک راپاسئ. دویم حدیث پاک کې راځي چې د چرګ بانګ دا چې کم دی د رحمت نشانی ده او د فضل نشانی ده. کله چې وی چرګ بانګ کوي حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو د خدای فضل د الله نه غواړئ. دا د خدای د فضل نشانی ده. نو دی وجه نه چې کلم چرګ بانګ کوي دا دعا ویل پکار دي، اللهم انی اسألک من فضلک. چې دا دل نه درځي خدای پاک تا نه ستا فضل او رحمت غواړم. چرګ اذان وکړلو ستا پیغمبر فرمایي دی کې رحمت او برکت نازلېږي، زما یې سم پکې پیدا کی. څومره ښکلې خبره ده. چرګ بانګ دومره ښکلی کار دی او مونږ وایو دی کې برکت نه، دی کې نحوست دی. ولې چرګ یې وکړو؟ یا د الله نوم یې دی، که مذکر والی هم صحیح ده، که مؤنث والی هم صحیح ده. مونځ دی چې سړی وکړي هم د ثواب کار دی، چې ښځې وکړي هم د ثواب کار دی. نو مثلا چرګ د الله نوم واغستو بالفرض، مونږ یو دا خو ښه کار دی، خو که د ښځې چرګ یې واغستو نو دا ښه خبره نه. بهرحال عزتمندو دې کې توهم پرستی نه دي کول پکار. دنیا کې الله عجیبه عجیبه څیزونه پیدا کړي، کله خلاف واقع کارونه کیږي. لکه چرګ اذان وکړي مثلا یو سړی دی د حد اکثرو سړو ویښته او ګیره راخیږي، د بعضې کسانو نه راخیږي. نو ته به دې توهم پرستی وایې چې دا بل شی دی. یا مثلا د ښځو اکثر ګیره نه راځي خو د بعضو ښځو ګیره راوخیږي، نو ته به ځان پریشانه کوې چې دا څه چلو شو، خو بس ویښته دي او کټې که خبره یې ختمه. یو سړی دی د هغه په لاس کې 5 ګوتې وي، دا عام د یو سړي 6 ګوتې دي. نو ته خو به ځان نه پریشانه کوې چې دا څه چلو شو او دا 6 ګوتې ولې دي او دا به څه کېږي او فلانې دلته ناست دی. دا خو هسې ځان پریشانه کول دي. 7 ګوتې خو دې وي، د شریعت مسله ده که اضافي ګوته کټ کوي نو ځان نه لرې کولی شي، که نه بس وي دي قلارې. نو د چا یو ځای یو شان پیدا شي بل ځای. نو که چرګې اذان وکړو څه د پریشانۍ خبره نشته چې زر زر یې حلالې. ډېرو ځایونو کې چرګې اذان کوي، په ځنګلونو کې، په باغونو کې، په پټو کې، په کلو کې، چېرته خو عذاب رانلو. نو توهم پرستی به نه کې عزتمندو او شکونه به نه کې.